د خبرونو سرټکي. د ملي روغې جوړې شورا غړیو ټاکل د سولې لپاره بل ګام پورته کېدل. ولسمشر تېره شپه په یو فرمان کې د دې شورا غړي چې ډېری سیاسي څېرې دي وټاکلې. د شورا مراسم لمانځل خو پر سوله باندې خبرې کول. اسدالله سعادتي وایي چې د افغانستان سولې بهیر یو ټکي ته رسېدلی او ترېنه هرکلی کوي. د اړیکو پرې کېدو لپاره ژمنه کول دا دوه ډلې بیا د هېواد لپاره ستر ګواښ ګڼل. سکاټ میلر وایي له دې سره چې طالبانو د القاعده سره د اړیکو پرې کېدو په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه پورې په دې اړه شک شتون لري. سلام، ستړي مه شئ، زموږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. نن یک شنبه د محرم الحرام د میاشتې لسمه او د عاشورا ورځ سره برابره ده. د عاشورا مراسم تقریبا په ټوله اسلامي هیوادونو کې خو له نسبي توپیر سره جوړیږي. سږکال په افغانستان کې د عاشورا مراسم د امنیتي ستونزو او د کرونا له ویرې سره بیا هم په بېلابېلو څنډو کې ولمانځل شول. دا مراسم د هیواد دننه د ځینو سیاسي څیرو د ولسمشر غني او د مرستیالانو د نورو سیاسي څیرو د ملي روغې جوړې عالي شورا د مشرتابه په شتون کې ولمانځل شول. د عاشورا په اړه باندې بحث کې را سره دیني عالم عبدالمالک مجددي را سره دی. مجددي صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی. غواړم په لومړی کې وپوښتم عاشورا خپله پس څه معنی؟ الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. محترم بهیر صاحب، تاسو محترمو کارکوونکو ته ټولو مسلمانانو ته اوریدونکو ته زه خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. مننه چې تاسو ما ته وخت راکړو. د دې په ارتباط باندې الحمدلله موږ تاسو اسلامي هیواد دی، موږ تاسو مسلمانان یو. د هر یو تعقیب په باره کې چې موږ یو غواړو چې څېړنه وکړو د هغې د نوم نه باید موږ یو څېړنه ترلاسه کړو چې دا څه معنا دی. عاشورا د عربي لفظ دی، په نامه د لسم ته عاشورا وایي. عاشر او عاشورا دواړه یو معنا دی، په معنا د لسم دی. خو د دې په مناسبت باندې چې دا ورځ په دغه عاشورا باندې چې وټاکلی شو، مسما شو، د ده اصل وجه تسمیه علماو داسې ذکر کړی. بهیر صاحب ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي چې په لسو پیغمبرانو باندې د الله رب العزت لس غټ غټ انعامونه په دغه ورځ باندې دیو ته ورکړی شوی دی. د دیو نه وړومبنی غټ انعام دا دی چې د حضرت آدم علیه السلام پیدایښت د محرم الحرام په دغه میاشت کې په لسم تاریخ باندې شوی ده، او د موسی علیه السلام نجات د فرعون د ظلم نه، د طغیان د سرکشي نه چې کله هغې ظلمونه شروع کړو موسی علیه السلام باندې، الله رب العزت موسی علیه السلام ته سره د مسلمانانو د دغه ورځ باندې د فرعون د عذاب نه او د غرقېدو نه دې ته نجات ورکړو او فرعون یې هلاک کړو، غرق په رودنیل کې. همداسې نور واقعې راغلي دي. د ابراهیم علیه السلام نجات د نمرود د اور څخه چې کله نمرود اور ته وغورځو ابراهیم علیه السلام چې په کوم ورځ باندې خدای پاک دته نجات ورکوه، دا هم د دغه محرم الحرام لسم تاریخ و چې عاشورا په نوم باندې مسما شوی ده. همداسې نور د حضرت یونس علیه السلام چې کله سموده د کب یا د ماهي په خېټه کې و، چې کله الله رب العزت دته توبه قبول کو چې د ماهي د خېټې نه راوځي، همدغه د محرم الحرام د عاشورې یا لسم تاریخ و. په دغه مناسبت باندې ډېر نور تاریخونه راغلي دي. یو حدیث مبارک هم راغلی چې الله رب العزت ټول کائنات سر د آسمان مځکه دا ټول کائنات په دغه محرم الحرام پر ورځ باندې پیدا کړی. نو په دغه وجه باندې ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي چې دغه ورځ د عاشورا په نوم باندې ځکه مسما شو چې لسو پیغمبرانو باندې د الله رب العزت غټ نعمتونه دیو ته ورکړی شوی دی. په دغه مناسبت باندې د عاشورا وایي. دا د علما یو قول دی. او بل قول دا دی چې عاشورا لسم ته وایي، نو دا د محرم الحرام
لسم ورځ ده ځکه عاشورا ورته وایي. فضیلت په څه کې دی؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حدیث دی بهیر صاحب چې د عاشورا چې دا کوم لسم ورځ ده دا د محرم الحرام یو ورځ ده. نبی علیه السلام فرمایي چې افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، بل د رمضان مبارک د میاشتې نه با برکته افضلتر او خروجه دغه مبارک میاشت ده. نو په دغه ورځ باندې نبی علیه السلام فرمایي چې چا چې د عاشورا د ورځې روژه ونیو چې حدیث کې راغلی بیا انشاءالله هغې باندې بحث کوو چې د اهلسنت والجماعت عقیده دا ده چې دوه ورځې باید یا نو هم لسمي یا لسم یو لسم ورته یو ځای شي. په دغه ورځ باندې روژه نیول دا د یو کال ګناهونه الله رب العزت دغه مسلمان ته ورته بخي او د ګناهونو کفاره ګرځېږي. اوس مهال که د لمانځلو طریقې ته راشو په ډېری اسلامي هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کېږي خو بېلابېلې طریقو سره حتی په ځینو مذهبونو کې په بېلابېلو ورځ سره لمانځل کېږي. احسنه طریقه او همدارنګه ستاسو لیدلوری د همدارنګه قرآن شریف په دې اړه احادیث په دې اړه څه وایي؟ د دغه مقدسو ورځو لمانځل بهیر صاحب دا باید موږ د اسلام په چوکات کې باید په دې باندې بحث وکړو. د اسلام نه باید موږ یو معلومات ترلاسه کړو ځکه الحمدلله مسلمانان یو، باید سترګې مې پټې نه شي حرکت وکړو. ښه رڼا ورځ باندې ورځ رڼا ده او موږ خپل سترګو باندې شیان باید کینو د پټ لار باندې حرکت وکړو. نبی علیه السلام چې کله مبارک مدینه منورې ته لاړ هلته په دغه ورځ باندې خلکو سره مخامخ شو چې خلکو روژې نیولې وې. نبی علیه السلام پوښتنه کوي چې دا کوم ورځ ده څه وجه ده؟ هغې ورته جواب کوي چې یهودیانو موږ دغه ورځ ځکه روژې نیسو چې په دغه ورځ باندې الله رب العزت موسی علیه السلام ته نجات ورکړی او فرعون یې په رود نیل کې غرق کړی، نو د شکرې دپاره دغه موږ روژه نیسو. نبی علیه السلام مبارک تبسم یې وکړو ورته وایي چې نحن اقرب منکم الی موسی، موږ موسی علیه السلام ته نسبت تاسو ته هغې ته موږ نږدې یو ځکه آسماني لاره پوره موږ تعقیبوو او د اسلامي حدودو هغه تامین موږ کوو. نو په دغه وجه باندې بیا مبارک فرمایي چې موږ هم دا روژه نیسو، دغه ورځ د عاشورا ورځ موږ هم باید روژه ونیسو. بیا اصحاب کرامو ته مبارک فرمایي الفاظ داسې دی د حدیث مبارک لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، که راتلونکي کال پر زه ژوندی وم او خدای پاک ژوند راته راکړو نو زه به نهم هم ورسره روژه نیسم، یعنې نهم او لسم به روژه نیسم. بیا به حدیث مبارک راغلی که تاسو نه نهم درنه پاتې شو لسم او یولسم ورسره روژه ونیسئ. نو په دغه ورځ باندې بهیر صاحب روژه نیول نو دا سنت طریقه دی، دغه ښه لمانځل دی چې روژه ونیسو. او پاتې د میدان کربلا کوم واقعه چې وه دغه موږ ته ښه د لمانځلو طریقې موږ ته راښودلی، د دې پیام د دې موږ ته درس د کربلا د میدان د شهداو دا دی چې د عدالت خواهی به یې وکړو، عدالت باید وغواړو، د عدالت د تحقق دپاره باید موږ قیام وکړو، د حقوقو د مسلمانانو د ترلاسه کولو دپاره باید موږ هلې ځلې وکړو، چوپ باید کینینو. یو ظالم حاکم کوي مسلمانان ځوروي، د مسلمانانو حق ورته نه ورکوي. باید د هر مسلمان وظیفه ده څنګه چې امام حسین رضی الله تعالی عنه د تحقق د حق دپاره خپل ځان قرباني کو، 14 کسانو سره شهیدان شو. دغه زموږ دپاره یو غټ درس دی، تعلیم دی د امت مسلمه دپاره. د یووالي لپاره بیا نو د ول دپاره هم چنان ګورئ د صلح دپاره د یووالي د اتحاد دپاره دا یو غټ درس دی موږ دپاره. که کله مسلمانان دغه شان د یو حق د تحقق دپاره موټ یو کی یو بل سره لاسونه یو کی اتحاق او اتفاق هغې په ښه طریقه باندې ترلاسه کی او دغه ته یو ژوند ورته وبخي، دا انشاءالله د مسلمانانو د اهدافو دپاره د یو هیواد د اتحاد دپاره د ترقۍ دپاره او د لوړتیا دپاره غټ انشاءالله سبب واسطه ګرځي. ډېره زیاته مننه کوم دیني عالم عبدالمالک مجرري چې وخت مو راکړ کور مودان تاسو نه مننه. د خبرونو دوام د ازادۍ درس باید د حسین څخه پیدا کړی شي او دا کار د جمهوریت نظام لاندې دوام پیدا کیدونکی دی. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د عاشورا مراسمو کې وویل چې د ازادۍ درس باید تر زده کړل شي او همدارنګه دا کار د جمهوریت تر نظام لاندې ترسره کیږي. اسلامي امارات کې یووالی شتون نه لري. ولسمشر دویم مرستیال ویلي دي چې هغه وخت که ښاریان په جزیرو باندې وشل شوي وو، ټول هیواد په سوځېدونکو ځایونو باندې ویجاړ بدل شوی وو، میرمنې هم له خپلو حقوقو څخه بې برخې شوي وي. سرور دانش زیاتوي چې ښاریان له جمهوریت څخه دفاع کوي، نظام او خلکو د رایې پر بنسټ باندې
جوړیږي او همدارنګه د جمهوریت لپاره قرباني ورکړې ده. سرور دانش په دې مراسمو کې طالبان په رښتینو توګه د سولې خبرو ته راشي او همدارنګه تمه ترېنه لري چې په دې کار سره نږدې راتلونکو ورځو کې بین الافغاني خبرې هم د پیلېدو شاهد واوسي. له دې سره د سولې عالي شورا پخواني مشر محمد کریم خلیلي وایي چې باید د سولې راغلې زمینې څخه ګټه پورته کړل شي او د افغانستان ښاریان د باعزته سولې غوښتونکي دي. له دې سره د ملي روغې جوړې عالي شورا مرستیال چې پلازمینې یو څنډې مراسمو کې ګډون کړی و د سولې په اړه وایي چې د سولې نه ملاتړ کوي او د ازادیو د خلکو حقوق خوندیتوب سره هڅه کوي چې هیواد کې سوله ټینګښت ومومي. اسدالله سعادتي زیاتوي چې افغانستان د سولې هغه پړاو ته رسېدلی دی چې کلونه وړاندې دې ټکي ته نه ورسېدلی، باید ترېنه ګټه پورته کړل شي تر څو یو عادلانه سولې ته ورسیږو. ولسمشر تیره شپه په یو فرمان کې د ملي روغې جوړې عالي شورا سیاسي کمیټه او د مشرتابه غړي اعلان کړل. په ورته وخت کې د ولسمشر غني په دې فرمان کې د ملي روغې جوړې عالي شورا ته دنده سپارلې چې یوه اونۍ کې د دې شورا د عمومي مجمع غړیو نوملړ ترتیب او وروستی کړي. په دې فرمان کې ویل شوي دي چې د ملي روغې جوړې عالي شورا عمومي مجمع غړي دیني عالمان، د ملي شورا غړي، د ولایتي شوراګانو غړي، خصوصي سکتور، د سولې مشورتي لویې جرګې غړي، د پخوانۍ سولې عالي شورا غړي، سیاسي او ټولنیزې څیرې او د رسنیو استازي باید پکې وټاکل شي. او همدارنګه یې د سولې په چارو کې د دولت وزارت پخوانی وزیر عبدالسلام رحیمي هم د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي په توګه باندې ټاکلی دی. داعش او القاعده د افغانستان لپاره دوه ستر ګواښونه دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر یک ټلویزیون ته وایي چې له دې سره طالبان او القاعده سره د اړیکو پرې کېدو لپاره ژمنتیاوې شتون لري، خو بیا هم په دې اړه باندې شک او ویره شتون لري. د سکاټ میلر پر خبره د طالبانو او القاعده د اړیکو شتون څخه په جدي توګه باندې هم څارنه کیږي. د ملي دفاع سرپرست وایي چې د القاعده او داعش ډلې یو ګواښ دي، خو د هیواد امنیتي ځواکونه بیا پیاوړتیاو څخه یې ډاډ ورکوي. د القاعده شبکې او داعش ډلې فعالیت د افغانستان لپاره دوه ستر ګواښونه. د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان وایي د القاعده شبکه او د داعش ډلې په ګډون نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعاله دي، خو دغه ماموریت د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای په ټول افغانستان کې د دغو ډلو له فعالیتونو څخه څارنه لري. سکاټ میلر یک ټلویزیون ته وایي له طالبانو او القاعده سره اړیکه لا هم مطرح ده او طالبان د هغې ژمنې له مخې چې امریکا سره یې کړې ده باید خپلې اړیکې له دې شبکې سره پرې کړي. له القاعده سره د طالبانو د اړیکې موضوع لا مطرح او د بحث وړ نه ده. موږ د دغې مسلې څخه څارنه کوو ځکه چې طالبانو کلکه ژمنه کړې او هغوی باید خپلو دغه ژمنو باندې ولاړ واوسي. میلر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه هم لوړه بولي. وایي رامنځته شوي فرصت څخه به د سولې لپاره کار واخلي څو تاوتریخوالی کمښت ومومي او د خبرو لپاره اسانتیا برابره شي. په افغانستان کې د ائتلاف نړیوال ځواکونو عمومي قومندان په خبره د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري او طالبان نشي کولای چې د جګړې له لارې بریالي شي. طالبان نشي کولای چې له پوځي لارې څخه د جګړې ګټونکي واوسي. دمګړۍ طالبانو د افغان ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. افغانان یو بل وژني. له بده مرغه په دې نښتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم لوړه ده. اړتیا ده څو دغه وژنه ودرېږي او دا هغه څه دي چې باید د سیاسي لارې څخه حل او فصل شي. د ملي دفاع وزارت سرپرست هم وایي طالبانو له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د تاوتریخوالي کچه دغه راز لوړه ساتلی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د دې ډلې کړنه کې هیڅ بدلون نه تر سترګو کیږي. نوموړی هم د القاعده او داعش ډلې ګواښ بولي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیا څخه ډاډ ورکوي. د خالد په وینا دمګړۍ 90 سلنه ټول ځمکني او هوایي ځانګړي عملیات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري ترسره کیږي او بهرني ځواکونه یوازې په ځانګړو موردو کې افغان ځواکونو سره همکاري کوي. تحرکات دشمن مثل سابق در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره. تا جایی که ما میبینیم هیچ کمی در روابط القاعده و طالبان هنوز نامده و داعش هم مراکزش در پارسال در عملیات قوای امنیتی افغان و ائتلاف از بین رفت، ولی در بعض موارد تا بال فعالیت‌های خود داره.
له القاعده سره د طالبانو ډلې د اړیکې پرې کولو ادعا په اړه شک چې تل یې د دوحې هوکړلیک له اساسي مواردو هم دي تل د امریکا او ناتو لوړپوړو سیاسي او پوځي چارواکو لخوا مطرح شوي دي. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د حکومت بندیانو نه خوشي کېدو پورې د طالب بندیانو نه خوشي کېدل. بیا هم ښه راغلاست. د طالب زندانیانو خوشي کېدو په اړه باندې د حکومت په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې تر څو پورې د پوځ کمانډو ځواکونه د طالبانو له لوري خوشي نه کړل شي نو د دې ډلې 360 تنه زندانیان به د حکومت له لوري خوشي نه کړل شي. دا پر اساس حال کې ده چې د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر د تیرې پنجشنبې په ورځ په نسبي ډاډ سره ویلي وو چې بین الافغاني خبرې به په روانه اونۍ کې پیل شي. بل لوري حامد کرزي هم اوسنۍ ستونزې افغانستان کې د امریکا د تېروتنو پورې تړلې دي. له دې سره بیا کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تېره اونۍ کې د طالبانو په برید کې 80 تنه ملکي کسان وژل شوي، 109 تنه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د سولې په تړاو چې اوس مهال تر ټولو ګرمه موضوع ده، بحث کوو نړیوالو چارو شنونکی شعیب اعظم له لندن څخه راسره پرلي کړی. اعظم صاحب په لومړۍ کې ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړی. غواړم وپوښتم افغانستان کې اوس مهال لیدلوري دا دی چې باید بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو لپاره طالبان کمانډو ځواکونه راخوشي کړي او طالبانو ټینګار دا دی چې باید د دوی پاتې 360 تنه زندانیان راخوشي کړل شي. حکومت په خپل دریځ پخواني دریځ باندې ولاړ دی. ولې وړاندې د مصالحې عالي شورا مشر ویلي و چې بین الافغاني مذاکرات په دې اونۍ کې پیل کیږي او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي و چې بندیان خوشي کیږي. اوس مهال فکر کوي ولې دوه لیدلوري په یو دریځ کې شتون لري؟ مننه ستاسو څخه. اوله خبره خو دا ده چې په دوحې کې کله اګریمنټ چې په 29 د فبروري وسو د هغه مطابق باید په 10 د مارچ بین الافغاني مذاکرات شروع شوي وای او د بندیانو تبادله سره ختمه شوې وای. لیکن متاسفانه موږ ولیده چې تقریبا 15 میاشتې تېرې شوې دي، تر اوسه پورې دا موضوعاتو ته د حل ټکی نه دی ایښودل شوی. په تدریجي توګه باندې د ډیرو فشارو لاندې ډاکټر صاحب اشرف غني تر ډیر تعداد پورې بندیان د طالبانو رها کړل، لیکن اوس هم تقریبا 360 کسان د طالبانو بندیان اوس هم په زندان کې دي او طالبان دا وایي چې تر هغه وخت پورې دوی دا 25 کسان د افغان ځواکونه نه لکې تر څو پورې چې دا باقی مانده طالبان نه ریاسوي او دا د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د توافقنامې یوه حصه وه. بله خبره اذان سم دا دی چې تیره شپه ولسمشر د مصالحې عالي شورا غړي وټاکل. فکر کوئ دا د بین الافغاني خبرو لپاره څومره ښه ګام ګڼئ؟ یعنی کولی شو په دې ګام سره موږ بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو؟ تاسو وګورئ تقریبا 15 میاشتې کیږي او بیا 3.5 میاشتې د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني د منځ د توافقنامې کیږي، لیکن تر دې لحظې پورې تر پرونه پورې متاسفانه دا غړي نه وټاکل سوي او تاسو اندازه ولګوئ چې جنگ هم شدت پیدا کړی دی. افغانان که موږ د سلو په تعداد کې د ورځې ونیسو نو تقریبا په دې 3.5 میاشتو کې 2.5 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. په دې کې چټکي ته ضرورت دی او کم د عالی شورا غړي چې ټاکل سوي دي هغه هم تشکیلات په دې رقم باندې دي چې متاسفانه امیدوار کننده نه دي. په دې کې 4 مختلفه شوراوي دي، یوه خو د مجاهدینو او سیاسیونو شورا ده، بل دولتي شورا ده، بل د سولې رهبري شورا ده او بل د ښځو شورا ده. دا خپل ملت ته تسکین نشي ورکولای ولې چې په دې کې ډیر جدي اختلافات شونکي دي. هغه وجه دا ده چې متاسفانه سیاسیون خپل دریځ لري، حکومت خپل سری کرسي لري او د هغه رقم هم د رهبرۍ شورا چې ډاکټر صاحب عبدالله ته د ریاست جمهوریت په دعوه کې رسېدلې ده هغه هم یو بې مفهومه معلومیږي. د دې لپاره ډاکټر صاحب اشرف غني ته پکار و که واقعي د سولې لپاره دوی اراده درلوده او ژمن وای په دې کې باید اول په چټکۍ سره اقدامات اخیستي وای، خنډونه یې لرې کړي وای او یو ملي اجماع د افغانانو په مابینځ کې جوړه کړې وای او هغه په دې طریقه باندې کېدای سوای چې د سولې یو ملي شورا چې دا 4 سره د چتر لاندې وای چې په دې کې سیاسیون، په دې کې حکومت، په دې کې ډاکټر صاحب عبدالله او ښځینه دا ټول د یو چتر لاندې وای د دوی ټولو
سرې کرښې یو ځای وای، د دوی خړې کرښې یو ځای وای او د دوی زرغونه کرښې یو ځای وای. لیکن متاسفانه ډاکټر صاحب اشرف غني په دې خاطر باندې ونه توانېدی چې دا ټوله سره راجمع کړي. ولې یو خو د دوی تیرو 6 کلو حکومتداري دا ډېرې متاسفانه بې اعتمادۍ د افغانانو په مابینځ کې پیدا کړې او په ضمن کې تر اوسه پورې سیاسیون او دا نور مدني ټولنې او افغانان په دې پوه نه دي چې هیا ډاکټر صاحب اشرف غني وصول ته ژمن دی که نه. آیا د ریاست جمهوري چوکۍ د سره کرښه ده او که نه. که چیرې دوی دا سیاسیون په دې باندې قانع کړي وای چې ریاست جمهوري د سره کرښه نه ده او دوی ته وظیفه ورکړې وای چې تاسو د ملت د 18 کاله دستاوردونه په نظر کې ونیسئ او سرې کرښې، خړې کرښې او زرغونې کرښې جوړې کړئ، مذاکرات ته ولاړ شئ او د هغه په نتیجې کې د مخالفینو سره کښېنئ او د دوی نظر واخلئ. که چیرې په دې کې دا خبره راځي او چې دی باید د قدرت ته لیرې سي، دا باید په خړه کرښه کې وای. بیا د کولای شوای چې ملت ته مراجعه وکړي او د ملت غږ د لوی جرګې څخه اخیستی وای او د هغه په نتیجې کې یو سولې ته تللی وای. لیکن متاسفانه داسې معلومیږي چې دا که داسې په تقسیم توګه باندې مذاکراتو ته مخ ته ولاړ سي، د دې په نتیجې کې به په خپله د افغانانو په منځ کې، خپله د حکومت په منځ کې به ډېر خنډونه وجود ولري او د بلې خوا څخه مخالفین د یو متحد ټیم په توګه باندې مذاکرات ته مخ ته راځي. اعظم صاحب بله خبر ده، تاسو دلته ویلي چې د ارادې د نشتون ولسمشر په کراتو ټینګار پر دې کړی چې د سولې لپاره اراده شتون لري، خو د جمهوري نظام تر چوکاټ لاندې فکر کوئ طالبانو باندې هم یو څه پره پردې وراچول کیږي چې هغوی هم لا تر اوسه پورې بین افغاني مذاکرات لپاره چمتوالی نه دی ښکاره کړی، ټینګار یوازې د زندانیانو په خلاصون دی؟ د طالبانو دریځ دا دی چې دوی وایي موږ د امریکایانو سره په دې توافق ورسېدو، د دې مخکې چې بین الافغاني خبرې شروع سي دوی باید دغه 15,000 قیدیان رها کړي او د دې په نتیجې کې موږ د 1000 کسان د افغان ځواکونه رها کړو. بیا د هغه بعده به موږ مذاکراتو ته کښېنو. د ډیموکراسي خبره تاسو وکړله، د تیرو نه صرف ډیموکراسي بلکې د تیرو 18 کالو دستاوردونه دا ټوله د افغانانو سرې کرښې دي او زما په نظر باندې په دې باندې سیاسیون هم متحد دی، په دې ملت هم متحد دی. لیکن خبره داسې ده چې سیاسیون او ملت په دې نه پوهېږي چې آیا ډاکټر صاحب اشرف غني که چیرې طالبان جمهوریت مني، که چیرې طالبان په دې راضي کیږي چې په راتلونکي کې یو نوي ساختار ته ننوځي چې په هغه کې د دوی د 18 کالو دستاوردونه هم حفظ سي، آیا په هغه وخت کې به ډاکټر صاحب اشرف غني دې ته ژمن سي چې خپل د موقف څخه لیرې سي او د دې قرباني ورکړي؟ نو دغه مشکل متاسفانه اوس هم په ملت او په سیاسیونو کې دغه خدشه موجوده ده چې دوی مطمئن نه دي چې دلته حکومت ژمن دی او د اقتدار څخه د لیرې کېدو لپاره دا قرباني ورکوي. اعظم صاحب بله پوښتنه که د دوحې هوکړلیک باندې وي، ژمنتیال ته دا وه چې طالبان به له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کوي، ولې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان په افغانستان کې وایي چې لا تر اوسه پورې په دې تړاو باندې شک شته دی، جدي ترېنه څارنه کوي چې پرې کړي دي او که نه؟ ستاسو خبره درسته ده، دا دوه اړخه لري. که تاسو وګورئ طالبان باید په دې خبره باندې پوه وي چې په 2001 کې د بین المللي ځواکونه امریکا په راس کې د دوی راتګ افغانستان ته صرف په دې ټکي باندې وو چې دوی القاعده ته او د دوی رهبر ته پناه ورکړې ده. نو د 18-19 کاله جګړه آغاز د دغه نقطې څخه شوی دی او هلته په تعهد کې طالبانو ویلي دي چې موږ د دوی سره نور اړیکې قطع کوو. اوس خبره داسې ده چې یا امریکایان خو طبعا د دوی څه شی نشي پټېدلی، دوی هر څه ویني، نو دوی به یا معلومات لري حتما چې دا موضوع د طالبانو تر اوسه د القاعده سره موجوده ده او اړیکې نه دي قطع کړي، نو دا ګواښ به کوي او بار بار به دوی ته یادونه کوي چې د دې سرغړونې څخه دوی ځان لرې کړي. دویم تخنیکی خبره دا ده چې کېدای شي دا د یو فشار په توګه باندې هم په طالبانو باندې دوی استعمالوي. هغه په هغه صورت کې که چیرې طالبان خپل ډېر عمیق او داسې افراطي
دریځ ټینګوي بیا په هغه تسلسل کې کېدای شي د یو بانې په توګه ورته استعمال شي چې ګورئ تاسو د القاعده سره اړیکې اوس هم بحاله دي نو لهذا کم اګریمنټ چې زموږ ستاسې امضا شوی دی دا وزن نه لري دا نور قابل قبول نه دی او هغه د دوی عملیات او دغه به په دوی باندې یا نور فشارونه به په دوی باندې وارد شي نو دا دغه دوی ټکي کولی شي چې دلیل وشي. یو بله پوښتنه غواړم په لاندې ټکي کې راته ځواب راکړئ. فکر کوي د وروستیو کې امریکا هم له دغه خبرو څخه یو څه شاته شوي یعنې اوس مهال هغه پخوانی ټینګارې چې وه فشارونه چې ول هغه یو څه شاته کړي دي نه غواړي اوس مهال ډېر فشارونه وضع کړي. دلیل یې تاسو څه بولئ؟ خبره خو داسې ده چې امریکا په متواتره توګه باندې که هغه د ټویټر د لارې که هغه د دوی د وزارت خارجه د لارې دوی همیشه پیغامونه ډېر په جدیت باندې وایي چې تاسو زر د بین الافغاني مسایل سره شروع کړئ او یو حل ته ورسیږئ دا جګړه ختمه کړئ. خو یو دلیل دا هم کېدای شي چې په د اخر کې دوی کېدای شي څه ناڅه فشار او جدیت کم کړي ولې چې دلته دا د قیدیانو موضوع چې طالبان په ټینګ ولاړ دي په دې کې ځینې بین المللي جامع غړي لکه فرانسه او استرالیا هغه د دې په حق کې نه دي چې دا 6 کسان چې د دوی د عسکرو په مرګ کې متهم دي دا رها شي. نو زما په نظر باندې په پاکستان باندې فشار وارد شوی دی چې طالبان د دغه غوښتنې څخه تیر شي او بین الافغاني خبرو ته ولاړ شي نو په حکومت باندې څه ناڅه فشار کم کړی دی. ډېره زیاته مننه کوم د نړیوالو چارو شنونکی شعیب اعظم چې وخت مو راکړ. کور مو ودان تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د افغانستان ازبکستان ترمنځ د برېښنا استولو 10 کلن هوکړلیک لاسلیک کول. بیا هم ښه راغلاست. افغانستان او ازبکستان د برېښنا استولو لپاره 10 کلن هوکړلیک لاسلیک کړ. د برېښنا شرکت وایي چې د پروژې له لارې د ازبکستان برېښنا 1500 کیلو ولټه برېښنا کابل ته استول کیږي او 200 کاري ورځې پرې لګیږي. د برېښنا شرکت پخوانی مشر ټینګار کوي که چیرې په بامونو باندې د سولار پروژه عملي نشي سږ کال به په کابل کې د برېښنا پرچوي زیاتوالی ومومي. د قانونو او صنعت خونې شمیرې ښکاره کوي چې تولیدي کارخانو 90% د برېښنا د کمښت له امله خپل کارونه درولي دي. د برېښنا د پیر تړون په تاشکند کې لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې افغانستان لږ لګښت سره له ازبکستان څخه د خپل برېښنا وارداتو ته زیاتوالی ورکوي. دغه زیاتوالی به هغه مهال ترسره شي چې د سرخان پل خمري 500 کیلو ولټه برېښنا پروژه بشپړه شي. هغه پروژه چې د 1000 میګاواټه برېښنا د لیږد ظرفیت لري او په 200 کاري ورځو کې به بشپړه شي. د برېښنا شرکت وایي د آسیا پراختیایي بانک د دې پروژې د تمویل مسئولیت پر غاړه لري چې 120 میلیون دلار لګښت پرې راځي. قراردادی که امرای جانب ازبکستان صورت میگیره و صورت گرفته در حدود خرید برق و مدت 10 سال است که از طریق لاین 500 کیلووات لاین جدیدی از سرخاندریا الی پل خمری و الی کابل ساخته میشه. د تاجکستان د برېښنا پرې کېدل د ازبکستان په لور د برېښنا وارداتو د دولت پام بدل کړی دی. تر اوسه چې جمعی نه ده رارسېدلی د کابل نوبتي برېښنا زیاته شوې ده. خو د ازبکستان برېښنا چې تازه تړون شوی دی سږ کال به د پلازمینې د پرچاوۍ ستونزه حل نه کړي. د برېښنا شرکت پخوانی مشر وایي د دغه ستونزې حل لپاره یوازینۍ حل لاره د بام پر سر د سولرونو د نصب پروژه ده. از طریق سکتور خصوصی اگر ما بتانیم تمام مشترکین شهر کابل خصوصا اگر یاد کنیم برنامه آفتابی روی بام بود که 50% حکومت بده یا دونر 50% مردم. این برنامه اگر تطبیق شود و سکتور خصوصی تشویق شود سکتور خصوصی را حمایت شود مطمئن هستیم در کوتاه مدت در زمستان یک راه حل می داشته باشیم. اگه گپ نباشه چون لاین آمدنی نیست چون به تعویق است کارش و پروژه سولار اگر نشه دیگه کدام راه بدیل کوتاه مدت وجود نداره. د برېښنا کمښت د کورنیو توکو د تولید کچه کمه کړې ده. د قانون او صنایع خونې شمیرې ښیي چې 90 سلنه تولیدي کارخونو د برېښنا کمښت له امله خپل فعالیتونه درولي دي. 2 ماه اخیر ما میبینیم که برق در حالت رسیده که بسیار طاقت فرسا شده و در نهایت ما گفته میتونیم که باعث فرار سرمایه شاید از کشور شود. افغانستان هر کال د خپل اړتیا وړ برېښنا د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هیوادونو څخه تامینوي.
سږکال تاجکستان د اوبو کموالي له امله د افغانستان برېښنا پرې کړه او اوس کابل د برېښنا له کمښت سره مخامخ شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست ازبکستان ته د سفر په تړاو باندې بحث لرو. په بحث کې راسره د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد راسره پرلي کړی. هیواد صاحب ډېره زیاته مننه کوم. لومړی که چې وخت مو راکړ غواړم د ازبکستان ته د بهرنیو چارو وزارت سفر د موخه دوه ویل شوي وي. اول دا چې د برېښنا 10 کلنه هوکړه چې لاسلیک شو او همدارنګه د سولې موضوع وه. خو لومړی غواړم پر برېښنا باندې تم پاتې شم. دغه سند چې تاسو لاسلیک کړی هلته جزئیات یې څه دي؟ څومره میګا واټه برېښنا افغانستان ته ورکوي؟ مننه بهیر صاحب. په سر کې اجازه راکړئ چې خپلو ټولو وطندارانو ته چې د محرم 10مه ورځ عزادارۍ کې مصروفه دي او لمانځي د زړه له کومې تسلیت ووایم او د دوی عزادارۍ کې ځان شریک وګڼم. د ازبکستان ته د سفر د جزئیاتو په هکله او د برېښنا د تړون د لاسلیک په هکله یادونه باید وکړم چې د دغه برېښنا د نشتوالي له کبله او د برېښنا د کمبود له کبله چې وطنوال ورسره مواجه دي، د افغانستان دولت د جمهور رئیس مقام تصمیم ونیو چې د ګاونډیو هیوادونو نه د برېښنا د انتقال اندازه ډیره کړي، ترڅو موږ اوس کولی چې هم د عام ولس لپاره د کورونو لپاره دا مشکل حل کړو او هم اوس کولی چې د خپلو پانګوالو صنایعو د دې مشکلات هم حل کړو. د دې په هدف په اساس باندې تېره میاشت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان هیواد د صدر اعظم له معاون او د تجارت او د پانګونې د نړیوالې پانګونې له وزیر سره د ویډیو کنفرانس له لارې د نورو دولتي مسیرانو په ګډون یو ویډیو کنفرانس غونډه درلودله. په هغې غونډه کې د دې قرارداد د ترتیب نهایي کولو او لاسلیک کولو او د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په هکله مطالب مطرح او بحث وشو. د هغه مجلس په اساس باندې د پنجشنبې په ورځ سهار د بهرنیو چارو وزیر سفر درلود ازبکستان ته او د کله چې ازبکستان ته ورسېده د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل او همدا موضوع یې ورسره مطرح کړله چې افغانستان د برېښنا د لیږد د اندازې زیاتوالي ته اړتیا لري ترڅو د وطندارانو او د وطنوالو مشکلات حل شي. هغوی هوکړه وکوله، موافقه یې وکوله. د قرارداد متن مخکې نه د تخنیکي او مسلکي مسؤلینو لخوا نه د برېښنا د لوی ریاست د تصدۍ د همکارانو لخوا نه نهایي سوی و په تخنیکي لحاظ او جزئیات ټول پکې راغلي وو. د هغو جزئیاتو په اساس په اول کال کې به 4.5 ګیګا ولټه او د دوم کال کې به 15 تر 6 ګیګا ولټه پورې برق افغانستان ته را انتقال شي چې د دې پروژې لګښت او مصارف د آسیا پراختیایي بانک لخوا نه تمویلېږي. هیواد صاحب، بله پوښتنه دا ده چې تاسو د ګاونډي هیوادونو خبره وکړه، آیا دلته د افغانستان سره تاجکستان وارداتي برېښنا هم وه چې هلته د ستونزو له امله افغانستان ته اوس مهال کمه برېښنا ورکوي؟ پلان شته چې له دوی هیوادونو سره هم د برېښنا د افغانستان ته د وارداتي برېښنا په تړاو باندې بحث او خبرې وشي؟ بحث اوس بهیر صاحب 2 هفتې شاوخوا 2 هفتې مخکې د بهرنیو چارو وزیر اتمر صاحب د ازبکستان د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره هم خبرې وکولې چې موږ هغه لاین د برق چې له هغوی سره لرو او هغه مقدار د برق چې له دوی نه راواردوو، موږ په دې باندې کار کوو د تاجکستان له لوري سره هم چې د دغه موجوده برق اندازه انتقال وړ برېښنا اندازه په ډېره کړو. دا چې تخنیکي مشورو کې استو او په ډیپلوماټیکه سطحه دوی سره کار کوو او له خیره سره چې په دې نږدې راتلونکي کې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته سفر کوي او د ولسمشر د سفر د پروګرامونو تابع کوي، هلته به هم په دې موضوع باندې د تاجکستان رهبرۍ سره بحث وشي ترڅو اوس کولی د دې پلاناتو نه هم د برق د لیږد لپاره او د برق د لیږد د زیاتوالي لپاره استفاده وکړو. بله خبر د ازبکستان دغه
چې افغانستان ته وارداتي برېښنا ورکوي کله عملي کار پیل کیږي تر څو پورې د افغانستان ښاریان نور د برېښنا د نشتون له دغه ستونزو څخه خلاص شي؟ د دې تړون لاسلیک د عملی کار لپاره اساسي اقدام و بهیر صاحب اوس د دې تړون د لاسلیک په اساس باندې نور ټول مطالعات تخنیکی او هغه ضرورتونه چې په تخنیکی لحاظ او په لوجستیکي لحاظ ته اړتیا ده هغه باندې کار نهایی کیږي د قرارداد په اساس باندې د ازبکستان لخوا د ازبکستان په ځمکه کې په خاوره کې د دې پروژې د تطبیق لپاره کافي زیربنا شته هلته موږ ډېر کار ته ضرورت نه لرو ډېر کار د افغانستان په ځمکه کې د له سرخان نه تر پلخمري پورې د ازبکستان د سرخان له سیمې نه نو د دې برق د انتقال د لاینونو د تمدید کار به له خیره سره په نظر کیږي د برېښنا تصدۍ د فعالیتونو په چوکاټ کې تطبیق سي او ډېره جوته ده چې موږ ډېر مشکلات لرو متاسفانه د برق د انرژۍ د کموالي له بابته او د دې توزیع او د انتقال لپاره به اساسي او عاجل اقدامات وشي. هیواد صاحب دغه برېښنا د تړون د لاسلیک ترڅنګ ویل شوي چې د صلح لپاره سیمه ایزه اجماع هم دغه سفر موخه وه. د ازبکستان ژمنه د افغانستان د صلح لپاره څه وه هلته او همدارنګه سیمه ایزه اجماع تر کومې کچې پورې؟ بهیر صاحب ازبکستان زموږ لوی مهم ګاونډی هیواد ده موږ دوی سره ډېرې تاریخي اړیکې لرو او د سرحد ورسره لرو تجارت هم ډېر ورسره تړلی ده او د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره د ازبکستان موږ ډېر مهم ده. د یو د سولې په هکله ازبکستان دولت پیشنهاد کړی و چې دوی به د افغانستان د سولې مذاکرات نه کوربه‌توب کوي په سمرقند کې چې د مسلمانانو لپاره د اسلامي علماو لپاره یو ډېر معتبر مرکز ده د علم او د احکامو دا د دوی دریځ ده د سولې په هکله او موږ ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ته یو وار بیا ډاډ ورکړ چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر نه جدي او هر اړخیز ملاتړ کوي دوی د افغانستان دولت له دریځ نه د سولې په هکله ملاتړ وکړو او د افغانستان د سولې بهیر د افغانستان د خلکو ملکیت وباله او ویل چې دا به د افغانانو پر رهبرۍ تر ټولو ښه مخته لاړ شي. د دې ترڅنګ دوی د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو د حفظ او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د تحفظ او د تقویت په هکله مکمل ډاډ ورکړ او اطمینان ورکړ چې دوی به د سولې مذاکراتو په چوکاټ کې له دې لاسته راوړنو نه اساسي او جدي ملاتړ وکړي. ډیره زیاته مننه کوم د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد چې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. کور مو ودان د خبرونو دوام کندوز ولایت کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او سیمې له طالبانو څخه پاکه شوي دي. د 219 پامیر قل اردو چارواکي وایي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې 4 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې لس سیمې د طالبانو له شتون څخه پاکې شوي دي. د دې قمندانۍ چارواکي وایي چې تېره اونۍ وسلوالو کسانو د امام صاحب ولسوالۍ کې پر پوستو باندې بریدونه وکړل سیمې ونیولې ولې اوس د ملي امنیتي ځواکونو له لوري بیا عملیاتو په ترسره کېدو سره ځینې سیمې بیرته پاکه شوي وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. در طی 72 ساعت توسط نیروهای قطعات خاص ما عملیات خود آغاز کردیم در چوکات مدافع فعال که تعداد 10 قریه از وجود دشمن پاکسازی شده و همچنان تلفاتی که به دشمن وارد شده که 45 نفر دشمن کشته داره و همچنان 21 نفر زخمی. فعلا جنگ در ولسوالی امام صاحب آرام هست اگر تهدیدات رفع نشده هنوز هم تهدیدات وجود داره. د پروان ولایت سیلابونو کې د قربانیانو جسدونو لپاره د 4مې ورځ عملیاتونو په لړ کې 6 جسدونه له خټو څخه ویستل شوي دي. له دې شمېرې سره بیا د پروان سیلابونو کې د وژل شویو کسانو شمېره 114 تنو ته ورسېده. سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې هم ځینې کسان د لا ویجاړیو لاندې پاتې دي. ځینې ماشومان هم په دې سیلابونو کې یتیم او بې سرپرسته شوي. له حکومت څخه غواړي چې د دوی ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
پدرم چند وقت به سرباز ارتش بود، تیارشان در دوای ایرتان چند سقوط کرده، کال سیل آمد، مادرم مرا نجات داده، خودش سیل برد. تا فعلا آماری که به دست ما آمده 116 نفر شهید ما چادش به دست آوردیم. هنوز هم زیر آوار گیر ماندن، تلاش ها جریان داره که اونا هم به دست بیان. حدود 160 تن شهید است، نزدیک به 250 تن مجروح است و نزدیک به 3000 خانواده متضرر هستند که خانه‌هایشان کلا و قسما تخریب شدن و در این حال پل و پلچک و سرک و زمین‌های زراعتی هم تخریب داریم. د میدان وردګ ولایت 15,000 سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوه. تېره ورځ میدان وردګ ولایت کې د پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر د سفر سره هممهاله 15,000 کورنیو ته چې سیلابونو له امله یې زیان لیدلی دی د بیړنیو مرستو لړۍ پیل شوه. بهاودین جیلاني د ولایت ته د بیړنیو مرستو د رسولو په موخه 10 میلیونه افغانۍ بیړنۍ کمیټې ته په واک کې ورکړي او همدارنګه د 15,000 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل کړه. د دې مرستو ترڅنګ په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازو هم یاد ولایت سیلاب ځپلو لپاره د مرستې ژمنې وکړې. یادو کسانو د ولایت په کچه د سیلابونو له کبله د باغونو، کانالونو، لویو لارو، ویالو، کاریزونو بندېدو، کورونو د ویجاړېدو، کرنیزو ځمکو ته د اوښتو زیانونو په اړه له پلاوی سره بشپړ معلومات شریک کړل. مشکلات مردم در اینجا ارزیابی کردیم و از طریق هم مقام ولایت هم نمایندگان مردم در ولسی جرگه و شورای ولایتی و مشران قوم همه مشکلات پیشنهاداتشان گرفتیم. هیئت تکنیکی که ما اینجا داریم و هیئت نظارت و ارزیابی که ما را همراهی میکنن دقیقا همه پیشنهادات گرفتن و ایره توحید میسازن و به جانب جمهوری دولت اسلامی افغانستان ایره تقدیم میکنن. هر څوک چې متضرر شوی لکه د کرونا په سلسله کې هغه متضرر دی، د سره به خامخا کمک کیږي. دلته د طالب و غیر طالب خبره نشته، هر څوک چې مستحق دی د سره به کمک کیږي. تر لنډې دمې وروسته دا خبر هم لرو. د اسرائیلو بندیزونو نه د ابوظبي امیر وتل. بیا هم ښه راغلاست. 440 تنه د کرونا بودیجې کې د فساد شتون په اړه باندې تورن پیژندل شوي دي. څارونکې اداره وایي چې دا کسان د ناسم مدیریت، د وظیفوي صلاحیتونو څخه ناوړه ګټې پورته کېدنې، ځانګړې شوې بودیجې هایفومایل په تور باندې پیژندل شوي دي. بل لوري دا اداره ډېر ژر د قرنطین په ورځو کې د وچې ډوډۍ د ویشلو څرنګوالي کار باندې کار پیلوي. لوی څارنوالي وایي چې د قضیو او همدارنګه د قانونو وزارت برحاله او پخوانیو 18 چارواکو قضیو باندې کار پیل شوی دی او پای سره به پایلې له ټولو سره شریک کړل شي. د افغانستان د څارنې اداره کرونا سره مبارزې لپاره ځانګړې کړای شوې بودیجې د لګښت پر څرنګوالي تر 2 میاشتنیو څېړنو وروسته 44 کسان دغو پیسو کې په فساد، هایفومایل او ناسم مدیریت تورنوي. د قرنطین ورځو کې د وچې ډوډۍ د ویشنې خپرونه هم ډیر ژر د دغه بنسټ تر څارنې لاندې نیول کیږي. هغه خپرونه چې تر دې مخکې د پیسو هایفومایل کېدو په تړاو رپورټونه خپاره شوي وو. تعداد حداقل است و تعداد زیاد میشه و کم نمیشه. بناهن این مسئولین از وزیر اسبق ستامه، موینای برحال و موینای اسبق، والیان اسبق و برحال بدخشان، نورستان، میدان وردک و هرات و مسئولین مالی و اداری یعنی رئیسای مالی و اداری این ولایت شامل است. د کرونا بودیجې د هایفومایل کېدو دوسیې ترڅنګ د قانونو وزارت 18 اوسني او پخواني چارواکي هم د اداري فساد او د دې څخه د ناوړه ګټنې په تور لوی څارنوالی ته ورپېژندل شوي دي. به تمام از این قضایا پلان‌های تحقیقاتی آماده شده. کارشناسای بخش مربوط یک باری قضایا را ملاحظه میکنن و مواردی که نیاز است برای که مستندسازی شود در زمینه مستندسازی صورت خواهد گرفت. اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه د عدالت او روڼتیا ټینګښت لپاره د افغانستان عدلی او قضایي دستگاه پر خپلواکۍ ټینګار لري. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ضعیف و غیر مستقلند و نیاز به اصلاحات اساسی از جمله غیر سیاسی شدن و حمایت مستمر رهبری سیاسی دارند تا اینکه بتوانند به پرونده‌های بزرگ فساد اداری به موقع و منصفانه رسیدگی کنند. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او هغوی چې دغو دوسیو کې تورن پیژندل شوي دي حکومت فساد پر وړاندې مبارزه کې پر سلیقوي چلند تورنوي.
مشکل در رفتارهای سلیقه‌ای رئیس جمهور است. چرا آقای غنی اتهامات بسیار جدی غیر اخلاقی که بر نزدیکانش در ارگ ریاست جمهوری بود، اگر صادق است چرا اونها را هرگز بررسی نکرد؟ که انگیزه زیر ما فکر میکنم شاید مسئله یک عقده‌گشایی و فرهنگ یا سنت ناپسندی که هر اداره که میایه همون ناکارایی و کمبود کاری خود سر اداره قبلی مندازه. د اداري فساد دوسیې په داسې مهال وروستیو اونیو کې د څارنې او عدلي بنسټونو تر کار لاندې شتون لري چې د ژنیف ناستې ته 2 میاشتې پاتې دي. هغه ناسته چې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې مرستې ژمنتیا غځېدو لپاره باید ثابت کړي چې اداري فساد پر وړاندې مبارزې لپاره یې کار کړی. روغتیا وزارت د هیواد لومړني ملي پارک بند امیر په سیمه کې یو کوچنی د درملنې مرکز جوړوي. د روغتیا وزارت سرپرست وایي چې دا د درملنې مرکز هغه بهرنیان چې بامیان ولایت ته ځي د درملنې خدمتونه ورته وړاندې کوي. بند امیر د افغانستان لومړنی ملي پارک چې هر کال د زرګونه کورنیو او بهرنیو سیلانیانو کوربه وي، خو تر اوسه یو لومړنی درملیز مرکز هم نه لري. د روغتیا وزارت سرپرست چې د روغتیایي مرکزونو څارنې لپاره بامیانو ته تللی وایي چې ډیر ژر بند امیر کې یو درملیز ځای جوړوي. دغه درملیز ځای به څه باندې 3000 کسانو په ځانګړې توګه بهرنیو سیلانیانو ته روغتیایي چوپړتیاوې وړاندې کړي. ساختمانی که به نام کانکس یا کنکس یاد میشه که پیش از پیش ساختگی است و تشناب و آشپزخانه و کل امکانات باختری کلینیک دارن. امروز آمادگی میگیرن، بر صبح موترها را بار میکنن و روز یکشنبه حرکت میتن که انشالله تا روز یکشنبه دوشنبه تا اینجا میرسه باشه. د روغتیا وزارت نه وایي چې دغه درملیز مرکز کله او کوم لګښت سره جوړیږي. د بند امیر سربیره د بامیانو نورې برخې هم سترو درملیزو ننګونو سره مخ دي. هغسې چې د بامیان خلک وایي یو شمېر ولسوالیو کې ان میندواره میرمنې د لارې لرېوالي له امله درملیزو مرکزونو ته تر رسېدو مخکې ژوند بایلي. په ځانګړې توګه د چغان، کوهمرد، ورس او دویم یکاولنگ ولسوالیو کې یک مریضی که در سیغان به وجود میاد، در کامرد به وجود میاد، در مسیر را جان میده. گرچه شنیدم که امروز جناب سناتور صاحب در ولایت گفته که در سیغان یک کلینیک یا یک شفاخانه 5 بستر است. او 5 بستر از کووید 19 بود. امی بخش صحت بخش مسلکی است. امیدوارم این بخش‌های مسلکی که به درد بخور جامعه است این رو مردم سیاسی درست نکنه. مثلا 5 صبح کې بیدار د بامیانو والی هم تاییدوي چې د بامیانو ډیری ولسوالیو کې درملیز مرکزونه چې د خلکو اړتیاوې برابر کړي شتون نه لري. ولی ما در ولسوالی‌ها نیازمندی‌ها مشکلاتی داریم، مخصوصا در ولسوالی ورس، کهمرد و سیغان و یکاولنگ 2 میزان نیازمندی مردم این ولسوالی‌ها و خدمات صحی بیشتر است. د روغتیا وزارت بامیاني میشتو ته ژمنه ورکوي چې ډیر ژر ورته څو درملیز مرکزونه جوړوي. اوس هم له هیواد څخه بهر د ابوظبي امیر د اسرائیلو بندیزونو په فرمان څخه و د اماراتو رسمي خبري اژانس راپور پر بنسټ دا ګام اسرائیلو سره د مالي سوداګرۍ ټولو هوکړو ته جواز ورکوي او دواړو اړخیزو اړیکو ته هم رسمیت ورکوي. دا پر اساس حال کې ده چې نن اماراتو ته د اسرائیلو لومړنی هوایي مستقیم پروازونه ترسره کیږي چې په دې کې اسرائیلو او امریکایي چارواکي سفر کوي. زموږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه کوم، تر بیا مو الله مل شه.